ایسی صاحب ته په دفتر کې ناست یې د دفتر نه ډروځې نه د خدای خاطر وکړه لږ د دفتر نه راوځه د دې قصابانو خلاف هم لږ اکشن واخله په 1400 او په 1400 او په 1500 روپۍ کیلو غوښه په شب قدر بازار کې خرڅېږي چې تاسو به یې غوښه راوالی او کم بینر لګېدلی دی حقه پیسې وتک دی بل ځای کې دا غوښه هم تلی لکه راوتل په کار دي تعالی چې دا نخه سوه باندې کم بینر لګولی دی بالکل په دې نخه 100 روپۍ باندې دا غوښه ته یقیني که چې خلکو لی ورکړه یاسي صاحب چې ته راغلی نو ستا څه کاروایي ماسي نه کړله چې تا د قصابانو خلاف وکړله او د سبا نه به په الیمزو کې د جوټې غوښه سیفالدین لا شروع کوي او په نخه 100 روپۍ کیلو به ورکوي زما د ټولو قصابانو ته هم دا خواست دی چې وروره زیاتې مه کوې لږې پیسې ګټئ او ښه شی ورکوئ نن د ټول شو قدر ته یو پیغام ورکومه یو اپیل کوم یو درخواست کومه او خصوصا اسسټنټ کمشنر صاحب ته دا درخواست کومه چې سره دلته خلکو ریټونه لګولي په نخه 100 روپۍ باندې بینرې لګولي چې غوښه به موږ په نخه 100 روپۍ خرڅو او د نخه 100 نه بیا ګرانه نه خرڅو نو دا غریب عوام دی چې دوی لا په نخه 100 روپۍ غوښه دوی ته نه میلاویږي چې صاحب چې ته راغلی نو ستا څه کاروایي ماسي نه کړله چې تا د قصابانو خلاف وکړله لکه راوتل په کار دي تعالی چې دا نخه 100 باندې کم بینر لګولی دی بالکل په دې نخه 100 روپۍ باندې دا غوښه ته یقیني که چې خلکو لی ورکړه په 1400 او په 1400 او په 1500 روپۍ کیلو غوښه په شب قدر بازار کې خرڅېږي ایسی صاحب ته په دفتر کې ناست یې د دفتر نه ډروځې نه د خدای خاطر وکړه لږ د دفتر نه راوځه د دې قصابانو خلاف هم لږ اکشن واخله د دې ریړو خلاف هم لږ اکشن واله د دې نور شیونو خلاف هم لږ اکشن واله خالی په دفتر کې ناسته باندې کار نه کیږي ته د شب قدر ذمہوار کس یې ته د شب قدر مشر یې د دې دپاره راشئ نو زه به اوس تاسو ته دویمه خبره وکړم چې زموږ په الیمزو کې د سیفالدین لا زما سوال وکړ او خبره مې ورسره وکړله نو د سبا نه به سیفالدین لا په الیمزو کې غوښه خرڅوي او ښایسته د جوټې کره غوښه به خرڅوي ما ته یې وویلې چې ښایسته د جوټې غوښه به خرڅومه او د سبا نه به په الیمزو کې د جوټې غوښه سیفالدین لا شروع کوي او په نخه 100 روپۍ کیلو به ورکوي او هر سړي ته به په نخه 100 میلاویږي نو زه د خپل الیمزو قام چې څومره خلک دي او غوښه اخلي نو سیفالدین لا به د سیدو دکانونو سره هلته ناست سي په نخه 100 روپۍ به کیلو غوښه درکوي او راځئ د سیفالدین لاله د سبا نه غوښه وړئ ډېری نه چې وړئ نو لشل روپۍ سالویخ هم پر عشقه کې هم لګي به ډایرکټ راځئ او د سیفالدین لاله وړئ او غوښه به په نخه 100 روپۍ درکوي زه د ټول الیمزو خلکو ته دا وایم چې راځئ او سیفالدین لا سما خبره کړې ده د نخه 100 نه به ګرانه غوښه چاله نه ورکوي او خرابه غوښه به هم نه ورکوي دا یې راسه واده وکړله که ته وایې چې دلته درته میخه حلالوم نو ویل میخه به هم درته همدقلته په دغه موقع باندې حلالوم هغه ورته ما چې دغه مساله سازیږي په موقع باندې ما حلاله به چې هر ځای کې حلاله خو ښایسته غوښه راوړه صفا غوښه راوړه زموږ د الیمزي صفا شی غواړي او صفا شی نه ولا راوړه نو د جوټې غوښه به انشاءالله چې سیفالدین لا راوړي ما د ټوله علاقه چې دا ټول ما پیژني پلار په نیکه باندې قصاب یم الحمدلله او ما هره پیره چې کوم دی کسانو ته دا ریلیف راوړی دی چې زیاتې مه کوئ چې یو سړی 150 روپۍ کیلو ګټي نو 50 روپۍ کیلو ګټئ 50 کې به الله برکت واچي زما دا دغه دی چې بازار کې بینرې لګېدلي خو په هغې باندې سیز نه خرڅېږي او مقه ریټ وله ورکوي او غوښه ترې راوالې کیلو نو په 1000 یې درکړي په 1100 یې درکړي نو زما د خلکو ته هم دا خواست دی چې تاسو به یې غوښه راوالې او کم بینر لګېدلی دی حقه پیسې وتک دی بل ځای کې دا غوښه هم تلی زه دا نه وایم چې زه ښه سړی یم وروره ړومبې زما غوښه رالی اول ته یې تلی که پوره وه صحیح وه ستاسو پیسې په ما حلالې دي که غوښه مې بېکاره ورکوله زما دې ټولو ته دا خواست دی چې زما د طرفه فری ده یو سړی دا دغه کوي چې یاره د دا غوښه به بېکاري په 15 لکه د یو سړی څاروي خوښ کړي په منډی کې هغه ورته ځال ته حلالوم او ماله د دقه پیسې راکوي 900 روپۍ دې راکوي نو زما د ټولو قصابانو ته هم دا خواست دی چې وروره زیاتې مه کوئ لږې پیسې ګټئ او ښه شی ورکوئ
نو باقی دا خبره ده چې د چا غوښه څاروي په کار و منې په کار وه 20 سیری په کار وه ودې ګوري یو ځل دې چیک کي چې آیا دا شیز د صحیح راکه ماله دې راشي او د هغه پیسې په ما حلالې دي او که صحیح مې ور نه کړه زما د طرفه ورته پرېږده دا دې ټولو له چیلنج ورکوم چې زما د طرفه هغه ته پرېږده زه به ترې پیسې نه حلم